والسلام شفاعت درته ملاویږي، لہذا ایمان والو ته خوشخبری ده. کم سړی ته د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم شفاعت نصیب شو، دا سړی کامیاب شو. او کم سړی د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د شفاعت نه محروم شو، دی همیشه لپاره محروم شو. یو حدیث دی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې مالا الله رب العزت ډیر انعامات راکړي دي، په دغه انعاماتو کې الله رب العزت مالا کوثر راکړي. او الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي کنه انا اعطینا کل کوثر، بهشکه نبی مونږ تعالی کوثر درکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوثر دا یو حوض دی او دې حوض ته فرناله د جنت نه راغلي دي، دا اوبه چې کومې راځي د جنت نه راځي، جنت الفردوس نه. دا حوض د دې دا اوبه دومره ښایسته دي، د شهد نه زیات دي، د ګبین نه زیات خوږې دي، د پیو نه زیات سپینې دي، د پیو نه زیات سپینې دي او د واورې په شان یخې دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په دې باندې چې کوم لوخي دي نو هغه لوخي د اسمان د ستورو په شان دي. علماء شارحین وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه لوخو تشبیه د اسمان د ستورو سره ولې ورکړی ده؟ نو دا په یو څو څیزونو کې ورکړي. اول نمبر تشبیه، حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي د دې لوخي داسې دي لکه کواکب السما، په اسمان کې چې څنګه ستوري دي. د دې چمک طرف ته اشاره ده، څنګه چې د اسمان ستوري پړقېږي داسې به دا لوښي پړقېږي. علما فرمایي چې دویمه تشبیه دا ده چې د اسمان د ستورو په شان څنګه چې د اسمان ستوري ډېر دي داسې به دا لوښي ډېري. د اسمان ستوري څنګه په سترګو باندې خواږه لګي دقه شان به دا لوښي خواږه لګي. او خوشنصیبه خلک به راځي او دقه جامونه به رالي او په هغې باندې به دا اوبه څکي. د اوبو کمال څه دی؟ اوبو کې دا کمال دی چې کم سړي یو ځل دا اوبه وڅکلی دا جنتي دی. او د ده د وجود نه چې څومره بیماری دي، څومره کینه ده، بغض دی، حسد دی، دا غونډ به د یو جام څکو سره ختم. دا اوبه آب حیات دي چې څوک دا اوبه وڅکي دی بیا نه مري، باز مرګ ختم، همیشه دپاره ځوان بشي، ښایسته بشي. د یوسف علیه السلام حسن به ورته میلاو شي چې کوم سړی دا اوبه وڅکي. بس خوشنصیبه خلک به راځي او دا جامونه به رالي او څکي به. الله رب العزت دې موږ ته هم رانصیب. د دې نه یو اعلی او اوچته مرتبه بله ده، د دې نه یو اعلی او اوچته مرتبه بله ده. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې زه به په دې ورځ باندې داسې خلک به وي چې هغو به راشي، هغو له به زه په خپلو لپو مبارکو باندې ورکوم اوبه. الله دې موږ ته هم رانصیب. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا خوش نصیبه خلک څوک دي؟ صحابه تپوس کوي د الله رسوله دا خوش نصیبه خلک څوک دي چې تاسو به له خپلو لپو مبارکو باندې ورکوئ؟ یاره زما دپاره خو د دې نه لوی دولت نشتی، که زما د سر قربانیږي قربان دي شي، که زما د وجود قربانیږي قربان دي شي، که زما عزت تار تار کېږي لاړ دي شي، لیکن ما ته د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکو لاس دا اوبه میلاو شي، زما دپاره دا ډېر لوی سعادت دی. الله دې موږ ټول ته رانصیب کړي. لیکن چا ته ومیلاویږي؟ هغه کسان واورئ. صحابو ته د الله رسوله موږ ته یې وښایئ. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل دا به هغه خوش نصیبه خلک وي چې څوک به زما د وفات نه بعد زما د دین محنت کوي، د دعوت و تبلیغ محنت به کوي، په دنیا کې به زما د دین پیلاوي، د دې نشر و اشاعت به کوي. اوس موږ په خپله سوچ وکړو بھائی موږ څومره سپک ګورو که نه تبلیغ وال ته مړه دا په څه پوهېږي، موږ وایو مړه دا په څه پوهېږي، هسې وزګار شوي دي، مړه بسترې اوچتې کړي دي، دا وزګار نه دي. ها دا دومره لوی خلک دی، دا د نبي علیه الصلوۃ والسلام په بشارت کې دي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي نظر الله امرعا سمع مقالتي، خوشخبری دی الله دې تر و تازه لري هغه انسان څوک چې زما د دین یوه خبره واوري او بیا دغه د دین دا خبره ځان سره مضبوطه کړي، پخی کړي او بیا د هغې نه بعد یې خلکو ته رسوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته دعا کړې دی الله دې نه خواری، الله دې همیشه تر و تازه لري، الله تعالی دې د غمونو نه په امان لري. کم سړی څوک چې زما د دین خبرې زده کړي او نورو ته یې رسوي. نو دو فرمایي چې د دې نه مراد شفاعت النبي صلی الله تعالی علیه وسلم دی عند ربهم، چې د خپل رب په خوا کې به دا څه کوي؟ شفاعت بوله کوي. الله تعالی دې موږ ټول ته دا شفاعت را نصیب کړي. قال الکافرون، نو دې کافرانو به د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا خبرې چې کله واورېدې